قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. वो जो न थे कुछ न था, वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कबसिदक शे आशक द पाक रसूल का थोरो ज़ुल्फो, कबसिदक शे आशक द पाक रसूल का थोरो ज़ुल्फो, दुशाहान द ज़माने बदी दरबार जाते हैं। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيد الأنام ويا سيد. إجازت زمان غرير جان قدردان ناظم आला महफिल हाजा और पेश इमाम मस्जिद हाजा जनाब अल्लामा व मौलाना अब्दुल मतीन से दामाद देवगालहुम और ज़मान वस्तासो गदी नूरानी और रूहानी महफिल सदर महफिल हाजा जनाब पीर तरीक़त पाबंदी शरीयत अल फकीर नासिर इकबाल नूर से मुबारक दामाद बरकातुहुम और ज़माने ग्राम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात वगता सोची का महफिल तरावल शिवियो दगा महफिल ताल्लुक़ और निस्बत दादा इमाम अल-अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सल्लम वगता सुकून द रसूल अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बमहब्बत के लिए मस्जिद तारा जमा शिवियो तो अज़ीज़ान मुहतरमो द मोहब्बत इज़हार कर रखकर गमख्वार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा तो जो की तकलीफ करे ने मोमिनान मुसलमानान और कुरने प्रेखोद दी मस्जिद अल्लाह पाक को तरावली दी अदफुल खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सरा द मोहब्बत इज़हार पे कम मशान कम नौजवानान से बाहर रास्ते अभी तक आजिज़ाना खास्ते चितासु दन तशरीफ आवरे ज़का चिकल इंसान वस्तन की दस्तूर को सलामेलोशी नो इंसान कहा खबर बाने चीज़ें लोगे कपूरी मंगतासु कले चाहते हो कि कुछ दे सोई न मंगतासु हवा तरफ तमतवजी शुम्बक मरतकू लोकल द इंसान दस्तूर को की कमाल ने दे चिकन तरफ तबूरी द हवा तरफ न बदता आवाज से दे बिल तबूरी आता और तेरा आवाज ना नदानिर राजी तुम का पास दन शुमार द बोलते दोस्त कई ना शराब बांध
سوای موږ د خپل منوري جانان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان یو. یعنی یو موږ مسلمانان داسې نشته چې هغه به دا دعوه نه کوي چې زه د رسول الله مبارک عاشق یم. خو دا عاشقۍ دا په میدان باندې پته لګېږي چې د یو انسان د رسول الله مبارک سره څومره عشق. صحابه کرام دا هغه خلک دي چې اله العالمین قرآن مجید فرقان حمید کې د دې باره کې فرمایي رضي الله عنهم ورضوا عنه. اله العالمین د دین باندې شوی دی او دغه صحابه کرام چې دي د الله جل شانه نه راضي. د هغې وجه څه وه؟ د هغې کمال څه؟ د صحابه کرامو د ټولو نه لوی کمال چې دی هغه دا چې صحابه کرام په رسول الله مبارک باندې داسې عاشقان وو چې د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک په دغه حدیث شریف باندې عمل کړی او داسې عمل یې کړی چې محبوب یې فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. محبوب یې فرمایي یو انسان کامل مؤمن تر هغې پورې نشي کېدلی تر څو پورې چې ده زما څخه د خپل اولاد نه د خپل مور او پلار د ټولو نه زیات د مینې حاصل کوي. او صحابه کرام هغه خلک وو چې دوی د خپل ځان نه د خپل اولاد نه د خپل مال نه د خپل جان نه د هر څه نه د خپل عزت نه زیات محبت دی د رسول الله مبارک سره کوي. د دې بیان موضوع به ضرور ستاسو دا وي هغه صحابه کرام چې هغوی د رسول الله مبارک دپاره خپل اولاد قربان کړي. هغه صحابه کرام چې هغوی د رسول الله په محبت کې خپل مور او پلار پرېښودي دي. هغه صحابه کرام چې د رسول الله مبارک په محبت کې خپل خاندانونه پرېښودي دي خپل کورونه یې پرېښودي دي خپل مالداریان یې پرېښودي دي حتی چې خپل ځانونه یې په محبوب باندې قربان کړي. کله چې زه د دې عاشقانو دغه تذکرات په کتابونو کې ګورم د صحابه کرامو د دې کې یو صحابي مبارک دی چې کله ایمان نور وروړلی عبدالعزا نوم یې خو چې کله ایمان وروړي رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته عبدالله ذوالفجادین نوموي. دا هغه نوجوان صحابي دی هغه نوجوان صحابي دی چې د کله ایمان نه وروړلی نو دی د خپل کور نه د چکر په هغه باندې راووتلو چې زه هم لکه وګرځم د خپې نه مې ازادې شي. خو بیا ورته ذهن ته راغل چې مدینه منوره کې خو یو شخصیت راوتی دی او خلک وایي چې دا دعوه کړې ده چې زه د الله پاک پیغمبر یم. وایي بهر په رسم راوتی یم لار به شم چې ویې ګورم چې دا په سد چا د الله پیغمبر دی او که نه درواغ دی. دغه نوجوان دی او ټول هلک د امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات دیدار لراغو. امام الانبیاء په مسجد نبوي شریف کې تشریف فرمایي. محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرامو ته درس ورکوي. ای زما صحابه کرامو کله چې تاسو د چا سره ملاویږئ نو تاسو چې دی هغه انسان ته وایئ چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا نوجوان راغی د امام الانبیاء ورته رخصار دی وکتل اله العالمین امام الانبیاء ته رخصار ورکړی او داسې رخصار چې کوم یو انسان به ورته وکتل هغه ورته عاشق ګرځېده. د امام الانبیاء دا خبره ډېره خوښه شوه. وایي دا خو ډېر ښه شخصیت دی ګوره چې کله چا سره ملاویږي ورته به وایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تا باندې سلامتیان د الله پاک وي رحمتونه برکتونه د الله پاک وي. دا کلمې ډېره زیاته خوښه شوه. امام الانبیاء ته کېناستو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کلمه وایي چې زه مسلمان شم. محمود ورته کلمه وویله په اول ملاقات کې په امام الانبیاء باندې عاشق ګرځېږي
واذكر دي عاشق امام الانبياء تقوى ومحبوب باندې عاشق شو ودي عاشقين کې څومره قربانيان ورکړي کور ته چې کله راغلو خور یې ناسته ده دی ورته وایي السلام علیک یا اختي ای زما خورې په تا باندې سلامتیا وي د الله پاک د طرف نه هغه خور ورته وایي دا کوم ځای نه راغلې څومره ښایسته کلمات دې ځان ته راغلي دي دعایي کلمات دي دا خو دعا ده دا چا درته ښودلي دي دی ورته وایي دا راته امام الانبیاء مور لاله ورته وایي السلام علیک یا امي ای زما مور په تا دې سلام مور ورته ای بچیا دا ته کوم ځای نه راغلې دا تا ځان سره څه وویل زموږ په دین کې خو دغه سلام نشته دی داسې پته لګېږي چې نو تا بل دین قبول کړی دی دی ورته وایي او نن ما په امام الانبیاء باندې ایمان وکړی ما د امام الانبیاء دین قبول کړی دی ما اسلام قبول کړی دی مور یې ورته وایي چې بچیا دا خو دې ښوونه بل دین دې پرېښودلو روایت کې راځي دا یتیم د دې یو ترور او هغه ډېر مالدار او دې تر سره شریک و د دې یو کور هغه تر ورته کېناستلو او ورته وایي ای زما وراره که چېرته تا دغه دین د رسول الله مبارک پرېښودلو خو زموږ په دې کور کې دې ځای شته او که نه دین د محمد رسول الله نه پرېږدې نو زموږ په دې کور کې دې ځای نشته ګوروس یو طرف ته د امام الانبیاء عشق دی بل طرف ته خاندان دی روایتو کې راځي د ژمي موسم دی د شپې ټول راغون شو خاندان ورته وایي بچیا دا راته ووایه دا امام الانبیاء پرېږدي او که نه موږ ټول ناکور پرېږدي کور به هم پرېږدي خاندان به هم پرېږدي دغه مال او دولت به هم پرېږدي یو طرف ته مال او دولت دی مور ده خور ده تره ده تره دی ماما دی دغه ټول رشتهداران دي خسته د خانې د مالدارۍ کور دی پیسې دي دولت دی بل طرف ته صرف او صرف امام الانبیاء محمد دی ورته وایي ای مور تا پرېښودلی شم کاکا جانه تا پرېښودلی شم دغه مال او دولت پرېښودلی شم خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غلامي نشم پرېښودلی عاشق په امام الانبیاء باندې ګرځېدلی دی مور پرېږدي کور پرېږدي تر پرېږدي خاندان پرېږدي هر څه پرېښودل روایت کې راځي دا ترې دنه دا یو لنګ یې وهلی او ځان یې ساده تور کړی هغه دواړه یې ترې راوشکولي دې مبارک چې دی داسې لوڅ بربنډ پاتې شلو مور بیبي یو بېکاره کپړه راواخیستله هغې ورته داسې ګزار کړه ورته وایي بچیه په دې باندې دا خپل ستر عورت دا پې پټ کړه ځکه مور په بچو باندې ډېره مهربانه وي بچو باندې چې دی نو د هغې رحم زیات وي بچي ته هغه کپړه ورکړه هغه کپړې د ځان نه راتاو کړه او د امام الانبیاء په محبت کې کور بار هر څه چې دی پرېږده روایت کې راځي دی به د مسجد نبوي شریف په دروازه کې ناست او د خولې نه به یې اوازونه وتل د الله په محبت کې به د خولې نه اوازونه وتل د الله جل شانه محبت د امام الانبیاء محبت به غالب عمر فاروق سے راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته عرض کوي یا رسول الله دا احمد ریاکار ښکاري خلکو ته ځان ښیي د خلکو په مخ کې چې دی نو اسویلي کوي اوازونه کوي امام الانبیاء ورته فرمایي دعه فانه من الاوابین پرېږدې د اواهین دا د اواهینو نه دی د ده په زړه کې د الله جل شانه محبت پروت دی راشي د امام الانبیاء محبت ته وګورئ ګوره چا چې د امام الانبیاء سره وفات کړې ده امام الانبیاء د هغه چا سره بیا وفات کړې ده عبدالله بن مسعود سے فرمایي وایي کله چې د عبدالله ذوالجادین رضی الله عنه مبارک وفات شو وایي امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې مبارک سره دومره محبت چې کله د قبر تیار شو امام الانبیاء په خپل قبر کې کوشو لومبه خپل شاه مبارک په هغه راحت کې قبر کې ولګولا بیا امام الانبیاء په خپل قبر کې پروت دی نه اولاد او صحابه کرام ته وایي عمر فاروق سیتا او بکر صدیق سیتا ورته وایي زما ورور عبد الله سے مال راکړه چې په خپل لاس باندې قبر کې کیږي سبحان الله
عبدالله بن مسعود سے فرمائی چې کله رسول الله مبارک دا فرمایي چې زما روح مال راکړي چې زه په خپل په دې قبر کې کېږم وای صحابه کرامو کې یو غوغا جوړه شوه یو جړا جوړه شوه هر صحابي په سترګو کې اوښکې وي د هر صحابي مبارک په مخ مبارک باندې اوښکې را روانې وي هر یو صحابي دا خوښول چې کاش نن د عبدالله صاحب په ځای باندې زه وفات کړې او امام الانبیا زما په باره کې فرمایلی وي چې زما روح راکړي چې زه په خپله په قبر کې صحابه کرام کمال سر ورمو تاسو د رسول الله مبارک حدیث اورو کنه او قران مجید مو سره دی خو صحابه کرام ته چې کمال ملو هغه ته کمال ځکه ملو چې رسول الله مبارک سره محبت ډیر زیات رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او صحابي مبارک مصعب بن ربيعه رضی الله عنه مبارک دا ډېر ایماندار قرآني سره تعلق ساتل روایت راځي چې دا د یتیم لارې وفات شوی او چې دا کوم مور او ډېر زیات مالدار او انتهایی مال او دولت ورسره د ډېر پناز او اداګانې باندې ساتلو دا مور چې هغه د انسانیت په دین باندې او عیسایانو وکله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې عاشق شو روایت کې راځي تقریبا د روم نمبر دی په مکه مکرمه کې چې د اسلام قبول کړي پیغام الانبیاء باندې ایمان راوړو او کله مور ته پته ولګېدل د مور چې د راوړو روایت کې راځي د راوړو کلک کلکی په کوه باندې وتاړو او ورته ویلي چې ای زما بچیا دا کوم نوې دین چې راوړلې د رسول الله مبارک باندې ایمان راوړلې د رسول الله مبارک په پرېږدي د دین په پرېږدي ګینه زما تعالی قسم تکالیف درکم د مبارک ته مور چې قسم تکالیف ورکړ اذیتونه تکلیفونه ورته ورکړ کله چې حبشي ته هجرت کېدلو د مبارک د خپل مور د هغه سختونه د هغه تکلیفونه حبشي ته هجرت کو سمخي انت تیر کو واپس دوباره راځي بیا ورسره مور چې نو تکالیف ورته کوي په خپل باندې تړي د مبارک دوباره بیا چې حبشي ته هجرت کوي بیا راځي په دې مبارک باندې چې کله مور دې ویلې دته چې کوم مور او هغه ویلې چې راشه دې په تړي په خپل باندې دې مبارک ورته فرمایي چې کوم یو انسان مال له دې راو زما دې الله په ذات باندې قسم چې زه دې قتل مور ته پته ولګېدل چې باز زما یوز دې نه مور راته وایي چې کوم قاضي زما کور نه وځه دې چې کله خپل دروازې نه وتل مور ته وایي ای زما مور ما باندې ډیر ګرانه زستا بچی ما خیر دې امام الانبیاء باندې تم ایمان راوړه او تم مسلمان شه هغه ته شابه زسا تلاله چې ما تم چې ایمان راوړه دې مبارک یو داسې پراټلو باندې وشړلو لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولابي شو دې مبارک دې زیات حسین او جمیل حدیث مبارکو کې راځي چې دغه رخصار چې کوم دی دغه جسد مبارک چې کوم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مشابه دی دا مختبه چې چا قتل دا رسول الله مبارک دی او دا هغه صحابي مبارک دی هغه صحابي مبارک دی یو ګرځي روانو امام الانبیاء د صحابه کرامو سره تشریف فرمایي د مبارک داسې تیرېدلو اغاړه باندې یشلېدلې یو جوړ قمیص دی پیوندونه پکې لګېدلي دي خو چې کله امام الانبیاء دغه صحابي مبارک باندې نظر پرېوتلو روایت کې راځي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکونه چې دی اوښکې را روانې شوې صحابه کرام ورته عرض کړي یا رسول الله څه وجه ده تاسو چې مصعب صاحب ته کلام کتل په ډېر شور پیسې په ډېر شور رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته صحابه کرام عرض کړي یا رسول الله دا څنګه د تاسو بسترګو کې چې وخت راغی امام الانبیاء ورته فرمایي اے صحابه کرام تاسو ته څه پته ده دا مصعب بن عمر هغه شخصیت دی چې د مکې مکرمې په مالدارانو خلکو کې
دیوبند ډېر پناز او ادا باندې ساتلو په مکه مکرمه کې با د په حالت یو قمیص چې کومو هغه د سلور سو درهمونو جوړ شوی قمیص د په شان قیمتي کپڑے ما چالو شي اچولې د سره په مکه مکرمه کې چا په لباس کې مقابله نشو کولای او کله چې زما غلامان تراو د داسې حالات دي چې د مبارک په اړه کې صحیح قمیص نشي او صرف دا نه ورته د مور قرباني د خاندان قرباني یا د مال او خلق قرباني د مال او دولت قرباني د کور قرباني صرف په دې باندې زړه ته تسکین نه ملاويږي کله چې د احد میدان ګرميږي د احد میدان ګرميږي امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د جهاد علم او جنت چې ده هغه مصعب بن عمیر سے تورقی ورته د مسلمانانو مشربت کې د مسلمانانو د جنډو علم مدا تاثر پلاس کیوي د مبارک د احد په میدان کې ده ابن قما دا یو کافر دی یو ظالم دی یو بدبخت دی د بدوانو رسول الله مبارک ګمان وکړو او کله چې دا وکتل وای جوړتا امام الانبیاء دی نو د چې په دغه باندې گزار وکړو او د مصعب بن عمیر سے د خلاص شي لاس مبارک کړ خلاص کړ چې په کس لاس کې عالم او جنډې ولې د جهاد جنډه ور سره دې ظالم جاراو او د مبارک باندې په کس لاس باندې گزار کوي د مبارک نه جنډه ولکېږي روایت راځي چې دا صرف دا لاسونه پاتې شو دا ضروري پدې کې دا جنډه چې سینې پورې نشي هغه بدبخت بیا راو او یو غټ می زیر واغستله او د مبارک په سینې مبارک کې چې ورونه نه بل طرف ته جنډه چې هغه وځي د مبارک چې راغلی شي شهادت باندې مسكين ورته تکالیف باوجود کوم جنډه چې راځي وجود نه ګونې راځي ول امام الانبیاء کوي د مبارک د شهادت واقعیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله د احد جنگ لا غزویلا مبارک چې ورګار شو کافرانو په تختیدل دا یو ډېر غمناک او ډېر د درد نه جنگ دی کله چې موږ تاسو تاریخ وګورو تاریخ کې تاسو وګورئ څومره غزوات تم شوي دي د احد عمره کافرانو چې څومره ظلم مسلمانانو سره کړی دی دومره په یو جنگ کې نه شي صحابه کرامو له پوزي په ګونو درته نه کړو دا شونډه مبارک کې نه کټ کړی د امیر حمزه رضی الله عنه مبارک سینه مبارک کا هغه چې او سینه کا او دا هغه نه زړه راوستلو او هندي چې پاګی باندې چکول ولګول د امیر حمزه رضی الله عنه مبارک دا وګړو مبارک چې دا کا ګرامو کټ کړ په پوزه مبارک ولا کټ کا شونډه مبارک ولا کټ کی او دا هغه نه حال جوړ کو او هغه د کافرانو چې کومې خزي هغه چې په غاړه کې اچول او هغه کې مګر امام الانبیاء محمد رسول الله چې کله راځي صحابه کرام ته ګوري 70 صحابه کرام شهیدان شوي دي یو یو دې ټوټي بل بنځه امام الانبیاء راځي خپل صحابه کرام خپل عاشقان ګوري چې کله د مبارک راو او دې مبارک دفن کړو روایت راځي چې په دا اټیم کې یو دوه ساده چې کله د مصعب بن عمیر سے هغه مصعب بن عمیر سے چې په مکه مکرمه کې د پشان ته چا کپڑے نشي اچولې چا له د مقابله نشو کولا هغه مبارک ته چې اوس کفن نصیبي یو ساده دی صحابي مبارک فرمای کومه د سر طرف تراکاو په مبارک په ښکار کیږي په پټو سر مبارک ښکار کیږي وای امام الانبیاء فرمای چې بسر مبارک ولدا کفن را کوي په خو باندې ورته واقع اچوي او ناس چې دا مبارک ته صحابه کرام قربانیان ورته مالداري په قول د سیمانداري په قول اسانه خبره نه ده دا څومره خلکو په دنیا په دین په قول ورته په دنیا په دین په قول ورته په دنیا کې حلال او حرام تمیز نه مزرا نه عبادات نه په دنیا په لګایو صحابه کرامو په دین په دنیا په قول هغه سره هر څه په قول موږ سره نشته او پسې باندې ابو بکر
صدیق رضی الله عنه مبارک د رسول الله مبارک سره محبت هغه مثال نه ملاويږي د مبارک رسول الله مبارک سره د محبت یو کار د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل بیبي عائشہ بیبي صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک سره په دې سبق السلام خبر راوي خبر قاوم په دا ټیم کې او بکر صدیق سے راځي رسول الله مبارک په ورته فرمای هغه د ابو بکر صدیق راو هغه زموږ په مس کې فیصله وکړي هغه زموږ خبره موازنه کې فیصله وکړي چې څوک په حق دي بیبي عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارکه نوجوانه ده عمر کم دي په نشو د خپل داسې الفاظ وکړو ورته یا رسول الله تاسو ورته اول وایي خو ګورې صحیح ورته وایي یعنی موږ تاسو خپل خبره بدله کړو د یو خبرې په ځای بل وکړو بیبي په نشو راخلي نه وته وای اول ورته تاسو وایي خو صحیح ورته وایي امام الانبیاء تشریف فرمائے اور بکر رضی اللہ عنہ مبارک تھا امام الانبیاء اور بکر صدیق سے رسول اللہ مبارک بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سبھی اور کا داس کا چدری مبارک وتو خیر رسول اللہ مبارک سے خبر امام الانبیاء ما خبر بدلے وزاد قربان رسول الله مبارک اخلاق ورنو تاسو د خپل کور کې وو زموږ سره راشه موږ راوځو زموږ ستاسو سره زماره سره موږ دې ته یو عزت وای او دا غیرت ته زموږ سره زموږ فیصله رسول الله مبارک پر سره فیصله کړی او بیا رسول الله مبارک ابو بکر صدیق سے تسوي ورته ای ابو بکر صدیق خدای ورته تو کومه دې لانی برابر دا خبرونه فیصله کړو او تعالی مالک الاسلام اجزاء محترم صحابه کرام رسول الله مبارک د عشق او محبت داستان اړیو کوي او تاسو د پکار دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د صحابه کرام هغه محبت کړلای هغه چې رسول الله مبارک باندې تعالی جان او هر څه فرمایي عبد الله بن ابي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي مبارک ته او د دې کوم کار عبد الله بن ابي بن سلول دا رئیس المنافقین دا منافق د امام الانبیاء تدیر چې تکالیف پر رسول الله مبارک په څه خبرې کولې یو کار دی رسول الله مبارک په څه خبرې کوي دا غزوی رسول الله مبارک راځي د خپل پلار مبارک ورته وایي یا رسول الله ولو شئت لآتيتك رأسه اے امام الانبیاء استاسو کوي زبر لاشم او د خپل پلار مجري سر قلم کوم او هغه د پلار سر چې د تاسو په لمرو قدمو دي دنیا کې د هغه مبارک سره محبت کو هغه داسې غیرت دی هغه داسې غمخوار دی ولې چې د قیامت هغه سخت ورځ راشي امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل ځان باندې نیوي د خپل ځان باندې نیوي د خاندان باندې نیوي امام الانبیاء به زموږ ستاسو په غم کې لګي یو صحابي مبارک دی رسول الله مبارک تاسو کې یا رسول الله تاسو خدای الله پاک پیغمبران دې یاد دي دا دنیا الله پاک تاسو د مخ پیدا کړی دا اذا الله محبوبه د قیامت پر ورځ تاسو یې شان
اے محبوب موږ په دنیا کې تاسو سره دلته کې ملاقاتونه کوي په چرته قیامت ورځ راشي اې دا الله محبوبه موږ تاسو کوم ځای کې ګورو تاسو سره زموږ ملاقات کوم ځای کې کیږي امام الانبیاء نے ورته جواب ورکړ ورنه تاسو سره دنیا کې څه کوي چې زما جنت ته ځم که زما دوزخ ته ځم صحابه کرام د جنت دوزخ نه تیرو ورته یا رسول الله د قیامت پر ورځ مې ستا د ملاقات شوق وشي څه به کوم تاسو به چېرته کوم هغه غمخوار پیغمبر ورته فرمایي ای زما صحابي مبارک ما کې د قیامت پر ورځ باندې ګورې درې ځایونه داسې دي چې په هغه درې ځایونو کې به زه ولاړ یم او زه به د خپلو امتیانو سره امداد کوم اے محبوبه چېرته به ولاړې ای زما صحابي مبارک کما ګورې د قیامت پر ورځ باندې زه به د پولې صراط هغه طرف ته ولاړ یم او زه به ولاړ یم لاسونه به مې پورته کړي وي زما امتیان به په پولې صراط باندې روان دي او زه به د اله العالمین نه سوالونه کوم چې الهه زما امتیان په خیر سره پورې باسي الهه زما امتیان صحیح سالم چې دې پورې باسي زه به د خپل امت په غم کې ولاړ یم امتیان به د پولې صراط نه بغاړم هغه سخت ډول چې انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام سره خپل کړي یا رسول الله تعالی تقول من جنیا بچته کوم محبوب ورته فرمایي کله د پولیس راز سره تا پیدا نکم بیا میزان تزان نسوا هغه ته سزا نسوا کومه ته کې چې د مؤمنانو مسلمانانو د ټول خلکو هغه اعمال بدلل شي محبوب ورته فرمایي زما هغه ته سره ولاړم زما د امتیانو اعمال په کمی دي زما د اله العالمین بارګه کسبانو کوم اله زما د امتیانو لپاره دي جلدون سيدنا رحمة الله عليه وقت الكتاب البذور الساكرة باقي وروايات نقل كي فباب الميزان کی محبوب نے فرمائی دا قیامت ورځ بوي سخت ورځ بوي میزان کا قائم شوی وي کله ولا جوړي وي د خلق نیک او بد اعمال بدلل شي محبوب نے فرمائی دا هغه اعمال مناسب بلا یو لاري هغه لار باندې با چې د کوم انسان حساب کتاب وشي هغه په هغه لار باندې فرشتي وشي دلته به مس کې یو چوک راځي یو لار چې د طرف ته بدلی وي یو د بس طرف ته بدلی وي دا یو لار چې دا د جنت وي دا بل لار چې دا د دوزخ وي د دوه لار په مس کې با آدم علیه السلام ناس کې ګوري با چې زما کوم اولاد جنت ته روان دي کوم اولاد د دوزخ ته روان دي آدم علیه السلام ګوري د مبارک بدن ناس کې محبوب نے فرمائی په دغه وخت به یو شخص وي هغه فرشتو نیولې وي دوزخ ته روان کړی وي آدم علیه السلام په نظر کوي چې وګوري آدم علیه السلام نو پیژني او دا د محمد رسول الله امت دی او آدم علیه السلام आवाज کوي وا محمد اے محمد رسول الله راشستا امت جهنم روان دي امام الانبیاء نے فرمائی زب په منډه راشم او دغه فرشتو ته وایي اے زما فرشتو زما د امت چرته روان کړی فرشتي براته یا رسول الله د دې اعمال کم دي ګناهونه زیات دي فیصله وشوه چې د جهنم ته توځي د مو جهنم ته روان دي بارو د ورته فرمایي نه زما امت دي ایبته یا رسول الله فیصله شي دا حساب کتاب شوی دی ګناهونه زیات دي نیکیان کم دي او اصول داري قانون داري چې د کوم یو انسان ګناهونه زیات شي جهنم ته ورځي چې نیکیان زیات شي جنت ته ورځي محبوب نے ورته فرمایي دی واپس په میدان لراولي محبوب نے فرمایي زما ورته چې دوباره د تر شروع کړي دوباره نه کول کوي فرشتي به دوباره نه کول کوي د دې امتي زمانه بیا ګناهونه زیات شي نیکیان به کم شي حدیث شریف کې راځي محبوب نے فرمایي زبر دې خپل پړې مبارک نه یو کاغذ راوباسم هغه د نیکیان په چاپی کې کېږم اچانک په نیکیان زیات شي ګناهونه به کم شي فرشتي به فیصله وکړي فرشتو ته به حواله شي نور فرشتو ته مامور فرشتو ته دغه انسان موږ د جنت او جنت ته داخل د جهنم نه واپس جنت ته روان دي لکه شخص په ورته وي الله باندې سره کوو تاسو څوک یې تاسو کومه سره ډېر وکړ او دې کاغذ کې څه دا د څه کاغذ چې زما کومه ډېر ګناهونه به کم کړو نه
الانبیاء ورته فرمایي زه محمد رسول الله زستا غمخوار پیغمبر ای زما امتی تا یو کله دنیا کې په ما باندې درود شریف دی درود شریف دی را باندې ویلو او هغه درود شریف ما تعالی سنبال کې خو دی ما ویل د دې سره علا ورکوم چې کله د تغیر زیات ضرورت دی دا چې نن ستانه کې زیات شي دا هغه درود شریف برکت ازان محترم نمون استاد صدا سے محمد پیغمبر موږ تاسو سره ولې محبت نه کوو هغه مبارک په دنیا کې زموږ لپاره ضروري دي او چې د قیامت ورشي هغه مبارک په بیان زموږ استاد په کوم کې راځي جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ په خصائص الکبرى کې روایت نقل کړی دی یو دسته روایت دی چې موږ تاسو موږ مسلمانانو وایو دا زړه مو سره پاک شي امام الانبیاء میں فرمائے دا قیامت سخت ورځ وي دا ذکر نه وي چې دا ولید انسان چې د قبول ته د قبول نیمه ته رسیدلی وي ټول خلک په سخت کې په ګرمۍ کې مبتلا وي تکالیف کوي سختیار کوي امام الانبیاء میں فرمائے ټول خلک په دا ګرمۍ کې ولاړی په دغه سختو کې وي ولله العالمین د عرش د سوري د لاندې انبیاء کرام چې منبرونه جوړ کړی وي د عرش د سوري د لاندې ټول انبیاء کرام ټول پیغمبران چې هغه بناسي او محبوب یې فرمای هغه خپل پیغمبر یې فرمای ټول انبیاء کرام ورته تشریف فرمایي چې په زبانه کې ټول بناسته زبانه کې الہ العالمین لا فرمای لا تقول يا محمد رسول الله سوجدا ولين كيله سوجدا ټول انبیاء کرام ناس الہ العالمین علیم دي دا هر څه خبردار دي وای زبر ورته چې یا الہ العالمین د سبدي سوري د عرش د سوري د لاندې په منبر باندې سوري کینم زما امتیان په تکالیف کې وي زما امتیان باندې د سخت ګرمي وي هغه په تکلیف کې وي او زبر چې د عرش د سوري د لاندې په منبر باندې ورته غمخوار رسول ورته غمخوار باندې وتاو سره مو مقدار ورته چا پکار اخرت بچی پکار امام الانبیاء میں فرمائے یوتینا السکات ما ته کتاب چرولې شي هغه داسې کتاب زماده امتیانو نامې به پکې زبر یاشم د یو امتی نوم اخلم او هغه امتی به جنت په نور باندې روانو محبوب می فرمای دومره شفاعت وکم دومره سفارش وکم ټول امتیان مې یادوم حتی چې د جهنم فرشته راته وي چې یا رسول الله تا ټول امتیان د جهنم نه بهر کړ د الله پاک د غضب او غصې سره د پاره یو انسان ته جو امتی دې په نه پوهه ټول کډوله دي بهر دا څنګه پاتې شو هغه سخت ورځ امام الانبیاء میں فرمایي د قیامت سخت ورځ وي یو د انسان په ګوره دا مثال څنګه ورکوم قرآن مجید کې اولاد ته فتنه ویل شوی فتنه دا چې د انسان د حلال حرام تمیز نه کوي د بیبي اوري د بچي اوري او دا بیبي او بچي ونه د قیامت پر ستار ورې په کار نه راځي محبوب یې فرمایي د قیامت سخت ورځ به وي یو شخص به وي د هغه نه ټول فرشتې به ورته وایي صرف یو نیمګړی دې کمال که یو نیمګړی پیدا کا بس ته جنت ته ځې او که یو نیمګړی پیدا نه کا نو جهنم ته ځې یو نیمګړی پوره یو نیمګړی سره سبحان الله سبحان الله موږ علماء ته وایي کله سبحان الله وایي سبحان الله الحمد لله ما شاء الله یا سبحان الله ورکړو یو نیکی کمره نه ورش خپل بیبی را ای زما بیبی زستا خاوند دی او بالکل د زما خاوند دی ور دنیا کې د سره ما څومره کړی د دنیا نعمتونه مې لرو یو کلا بالکل خاوند منم دی د دنیا هر څه دی راوړو جامات تیزار فراق سکات مړ ژوند هر څه په دې بس کراله کړی دی به ورته وایي مانی وایي او منمه ول څه زمایو نو کار دی یو نو کړه کوي دی ورته وایي اذا خاوند نو کیده څنګه ده منن د خېګړې د اثر کوي په نو کیده نه څنګه ولکه زمایو نه کی کوم څه څه نه روان شي
بچي به ولا په مخ ول اے زما بچیا ورتا سره ما څومره فکر کړی څنګه نه راغلی کړی څنګه د دنیا نعمتونه دې راوړي دي هغه ته بالکل ما جانا زما په تربیت کې کړی دی هر څه دې راوړي دي دې ورته وایي خزا نن دې زه څه پاړم ابا جان څه پاړې یو نه دې درنه پاړم یو نه سره سبحان الله لا اله الا الله یو نه هغه ورته یا واجان کته لمې کیدل کو زما یو نه کوم څه نه بیا وسه زبر سبب وردا سوچ خبره زمونږ محافل میلاد مقصد هم دی چې ځان سره پورته سیوا سي دا حدیث شریف ته لیکلی نو یو څه کوي نو څه نه کوي ما په خپل سترګو په خپل وګونی مې یو کس نامې د ایمان د مقامات ویلي سکول دراغله او یو استاد یې راوسته ویره استاد چې زما وینا هري زما کور کې دې ځکلی زما مکتوبه ته ما چې کوم کار وکړم ولما بدا خلق سن یو ګرځي زما بچی په کور کې وینا هري ولا په مکتوبه ته ما چې کوم دا چا ناراض د چا نه فرمانی د الله العالمین نه فرمانی کې حرام ثلاثه دي بچی له وجه کور ته حرام وروړي دی بیبي له وجه کور ته حرام وروړي دینه خو چې انسان نه لګي نو مړ شي چې دا حرام کړو خپل سترګو لیدل خپل وګونو اورېدل خبرې تاسو ټول ته پته دا بچی چې نن نیول دا د قیامت پر دا بچی یو نیولای د سوچ کومه یا ولالنه موږ تاسو د عمل کول توفیق راوړي ځکه موږ تاسو خبرې اورو وایو نه पहिला दे موږ تاسو د عمل کول توفیق راوړي کما ناس موږ تاسو ته الهي په خپل بیان کې دا ناس ته تاسو محمود فرمایي کوم د صحابه کرامو د واقعات وړاندې الهي العالمین د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرو کې پیدا کړي الهي العالمین زمون استاد د عمل نصیب کی چې د دین لپاره دنیا پرېږدو رحمان راسه فرمایي رحمان دومره دی وقوف سوداګر دی چې د دین مطابق د دنیا موږ تاسو نن د دین مطابق